اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. زوال اسلام عزت مند مسلمانان رو د ماہ رمضان شریف عظیم و قدرمند میاشت شروع ده چې فرض موږ پکې الله تبارک و تعالی په یو فرض بدلی او نفل موږ پکې الله تبارک و تعالی په فرض باندې بدلی. نن درس چې دی هغه صلاة تسبیح د موږ باره کې دی. عبدالله بن عباس سے ابن روایت تے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خپل تر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ مبارک روغ اختو او ورته یو فرمایل چې زما کاکا جی تا ته داسې یو عمل وښیما چې ته پې د جنت مستحق جوړ شي او ګناهونه پې ټول معاف شي. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ورته وی قربان وښایه کنه کوم داسې یو عمل دی. نو حضور پاک علیہ السلام ورته فرمایل چې صلاة تسبیح موږ کوه. د صلاة تسبیح موږ طریقه ستاسو د وړاندې پیش کومه، مختصر الفاظو کې پیش کومه، ډېره اوږده ده خو زه مختصر ویم چې تاسو ورباندې ټول پیش یې. د ماسپښین د مانځه نه مخکې هم کولی شي، د ماسپښین د مانځه نه بعد هم کولی شي، ماسخوتن هم کولی شي. چې کم ټیم مکروه ټیم نه وي په هر هغه ټیم کې صلاة تسبیح موږ کولی شي. نیت کوم د زړه خلاصه 4 رکعاته صلاة تسبیح موږ کوم په دې زر وخت خاص خدای تعالی را محمد کعبی شریف پرورو کو. الله اکبر. نیت کوم د زړه خلاصه 4 رکعاته صلاة تسبیح نفل موږ کوم په دې زر وخت خاص خدای تعالی را محمد کعبی شریف پرورو کو. الله اکبر. چې کله اللہ اکبر کے سبحانک اللہم ولا الہ غیرک تو رسیگے نو 15 کرت بوے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سٹاپ پورے ہاں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 مرتبہ بدا دغزے کیوئے. بیا اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد شریف او الحمد شریف پس الہاکم التکاثر صورت یو کرتی چې الہاکم التکاثر صورت خلاص شي رکوع ته بنځې ولاړ به 10 کرتی بوې سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. چې 10 کرته برابر شي بیا به رکوع ته ښکته شي. په رکوع کې سبحان ربی العظیم چې کله وې رکوع کی بخکتئی او بیا بلس کرتی ہوئے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. بیا چې لس کرتے برابر شي سمع اللہ لمن حمدا ربنا لک الحمد لاسونه به بخکتئی ولال بے بیا بلس کرتی ہوئے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. دا 10 کرتے چې کله برابر شي سجدی ته بلال شي. په لومبه سجده کې با د سبحان ربی العالی نه پس بیا 10 کرتی ہوئے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. دا 10 کرتے چې کله برابر شي بیا با کینی سجدی نه پورته شي. آغا ناستی په دوران کې د دواړو سجدو ترمنځ په ناسته کې دغه وقفه کې به بیا 10 کرتی ہوئے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. بیا به سجدی ته لاړ شي سبحان ربی الاعلی چې وې بیا به 10 کرتی ہوئے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. 75 مرتبہ 15 او یا کرتی با پیو رکات کې دا تسبیحات وے. چې کله دویم رکات ته پورته شي د بسم الله نه مخکې به 15 کرتی وې
بیا با الحمد شریف، بیا با والعصر صورت ہوئے، بیا به لس کرتی ہوئے. په دغه ترتیب باندې به دویم رکعت هم وکړي. په دویم رکعت باندې به کښېني، عبدهو و رسولو پورې به ورسېږي. بیا به پورته شي دریم رکعت ته. په دریم رکعت کې د فاتحې نه پس به قل یا ایها الکافرون صورت وې، او هغې پسې په دغه ترتیب باندې به بیا 15 یا کرتې برابر کې. په څلورم رکعت ته چې کله پورته شي هم په دغه ترتیب باندې به روانې چې 15 یا کرتې پکې برابر شي. دا ولدوالین آمین نه پس به صورت اخلاص یو ځلې وې، او په دغه ترتیب باندې به دغه څلورم رکعت هم ادا کې. په عاجزې انکسارۍ سره، په محبت سره، په مینې سره به دا نفل مونځ ادا کې. او چې کله سلام وګرځې په حضور پاک علیه السلام به درود ووایې، او د هغې نه پس به بیا په عاجزۍ د مولا کریم نه سوال وکړې. حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ ته حضور پاک علیه السلام طریقه وښودله، ورته یې زما کاکاجي دا صلاه تسبیح مونځ چې کوم دی د جمعې په ورځ کوه، په هفته کې یو ځل کوه. که هفته کې یو ځل نشي کولی، میاشت کې یو ځل وکړه. که میاشت کې یو ځل نشي کولی، ای زما کاکاجي په شپږو میاشتو کې یو ځل وکړه. که شپږو میاشتو کې نشي کولی، بیا په کال کې یو کرت وکړه. او که کاکاجي کال کې مشکل نو بیا په ټول عمر کې یو ځل خامخا صلاه تسبیح مونځ ادا کا. ډېر فضیلت او برکت د صلاه تسبیح مونځ دی، او په رمضان شریف کې ډېر فضیلت لري. کوشش دا کوئ چې هره شپه وشي، که هره شپه نی د ورځې دې وشي، که بیا په دې روانو 10 ورځو کې کم ورځ ملاویږي ورکې صلاه تسبیح مونځ کوه. او بیا په آخري عشره کې کوشش کوه چې په هره شپه باندې وشي. که په هره شپه باندې ونشي نو په طاق شپو کې 21مه، 23مه، 25مه، 28مه او 29مه شپو باندې خامخا صلاه تسبیح مونځ کوه. دې کې ډېر خیر او برکت پروت دی. او نفل مونځ الله تبارک وتعالی په فرض بدلی، او فرض مونځ الله تبارک وتعالی په یو فرض باندې بدلی. دومره خیر او برکت په دې کې پروت دی. الله کریم ټول له توفیق ورکا چې دا صلاه تسبیح مونځ په دغه طریقه باندې وکړي. اللهم صل علی محمد وبارک وسلم علیه.